یو اهم مسلې طرف ته ځو چې بعضې خلک د پیغمبرانو فلمونه جوړوي او بیا یې مسلمان ګوري. دا څنګه دي؟ یاد ساتئ دا یو بله فتنه د انګریزانو راوویستله او دغه فلمونه چې جوړوي انګریزان یې جوړوي. اول یې فلم جوړ کړه په اصحاب کهف باندې، مسلمانو په اکشن وانه کړي. بیا یې فلم جوړ کړو یوسف علیه السلام باندې، اکشن مسلمانو وانه کړي. بیا په موسی علیه السلام جوړ کړو، اکشن په مسلمانانو وانه خیست. بیا یې په علي رضی الله تعالی عنه فلم جوړ کړو، بیا هم په مسلمانو اکشن وانه کړي. چې کله په نبي علیه السلام یې جوړ کړو مونږ بیا راپاڅېدو او دا فلمونه ټولو نه زیات د پیغمبرانو مسلمان ګوري. ولې د یوسف علیه السلام داسې حسن و چې دوی په دې فلم کې داخل. یاد ساتئ د یوسف علیه السلام داسې حسن و چې هغه په مخ کې دا لړ د بجلۍ هم څه نه و. موسی علیه السلام فلم به خلقو جوړ کړی ما له چا وښود نو ټوپۍ نه ده په سر کړې او امسا ورسره ده چې په اوبو کې وخي هغه سره ویني. دا کوم ځای کې راغلی؟ هغه الله تفصیل سره بیان کړی دی چې په دې باندې ما نه د موسی علیه السلام معجزې راوست چې اوبه مې وله وینه کړه. موسی علیه السلام پکې امسا په کوم ځای کې ولې دا چا دي کړي؟ دا صرف او صرف د مسلمان یو ذهن ګډوډۍ چې کله انسان دا فلم وګوري ته به داسې محسوسې په ذهن کې چې کنې موسی علیه السلام نعوذ بالله من ذلک دغسې و، داسې امسا والې وه، یوسف علیه السلام دغسې و. دا ټول د مسلمان ذهن خرابوي او دوی به داسې حرکت وکړي الله دې اونکړي چې زمونږ او ستاسو په نبي علیه السلام به دوی بیا نور فلمونه جوړ کړي. د داسې فلمونو کتنو نه بایکاټ وکړو بلکې د دې احتجاج چې کم دی مظاهرې وکړو په دې موبایلو باندې او یو بل ته شیر کو او یو بل ته خوره کو چې ای وروره داسې فلمونو نه اجتناب وکړه، دا نه دي کتل.